په تشهد کې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې بدعت ده او زموږ احناف فقهای کرام داسې لیکلي چې دا بدعت او زموږ غټ علما او مفتیان حضرات داسې کوي دا ولې دا ځکه چې هغه ستانه ښه پوهېږي ته دونه نه پوهېږي حنفي علماو کې صرف یو څو علما کرام فقهای کرام دي چې هغې دې ته بدعت ویلی دی نور احادیث مبارکه ډک دي او د احناف مذهب هم دا دی چې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې دا یا مستحب دی یا د سنت دی دنیا احادیث مبارکه دي په دې باندې او بهترین احادیث په امام شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار نومي کتاب کې اته جلد دی پاغي کې ذکر کړی ډیر مزیدار دا مستحب دي زینو احناف په نسبت زینو احناف په نسبت دا سنت دی ګوته چوتول په اشهد ان لا اله یو خزه د هغه حافظ قرآن د په رمضان کې خزل تراوی جمع ورکول شي کنه دا مې ته مخکې ویلي نشي ورکول مکروه تحریمي دي ناروا زموږ امام صاحب هغه د بینک ملازم دی او زموږ امامتي مونږ له راکوي هغه پسې مونځ کول جایز دي که نه او کوم مونځونه چې م کړي د هغې سره څوک کوم مونځونه چې م کړي هغه ټیک دي خو آینده هغه ځان له مستقل امام مه جوړوئ په داسې امام پسې چې هغه د بینک ملازمت کوي هغه بینک چې کوم د عام بینکونه یې سود والا په دې کې ملازمت کول په دې کې نوکري کول دا ناروا او ناجایز دي او د دې تنخواه اخیستل هغه د سود پیسې دي ټولې هغه ناروا دي لکه په داسې بینک عام بینک کې هغه نوکري نو مونځ پسې بیا مکروه تحریمي دی ناروا دی او کوم مونځونه چې م کړي دي خیر دی هغه په ناپوهتیا کې هغه شوي دي د هغې قضا بیا ضرورت نشته خو که دا چېرته په اسلامي بینک کې یو شرعي اډوایزري نو بیا په ده پسې مونځ کېږي ښه لکه بعضې اسلامي بینکونو کې علما کرامي میزان بینک شو نور اسلامي بینکونه شو ایمان بینک شو دا خو اسلامي بینکونه دي په دې کې سود نه وي نو په هغې پسې مونځ کېږي ښه زموږ په جومات کې دویمه درېیمه څلورمه جمع کېږي په دې کې شرکت کول څنګه دي دې نه ځان لمونځ ښه دی دا ځینې بېوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بېوقوف نورو ته م اواز کوي راشه ګناه ته یې رابولي دا ګناه ده زموږ د احنافو مذهب دا دی چې ځینې ځان لمونځ کول بهتر دي هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه خصوصا تبلیغي حضرات واورئ ګورئ ستاسو نه غټې غلطۍ کېږي هغه غلطي ده چې تاسو فضایل اعمال کې روایت وګورئ چې نبي علیه السلام فرمایي چې دوه کسان یو بل خپل منځ کې جمع شي نو هغې له پکار دي چې یو اذان وکړي یو بل اقامت وکړي یو بل د جمع ورکړي او دا یو ځای جمع مونځ دي وکړي هغه په هغه ځای کې دی حدیث ته لږ سوچ وکړه هغه د صحرا حدیث دی چې په یو صحرا کې په خوش بیابان کې یو سړی حدیث کې دا راځي نو فقهای کرامو بیا دومره اجازت ورکړې ده چې یو جومات هغه داسې چې د لارې جومات او د هغې امام او مؤذن نه مقرر پوهېږي نو په هغې کې دویمه درېیمه لسمه جمع هم کېږي ټیک ته بلکل بیا ښه خبره سړی جمع خو چې د کم جومات او د کم مسجد امام او مؤذن مقرري په هغې کې دویمه جمع کول مکروه دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې علاقې هغه خلک بیا سستیږي وایي اسم دویمه درېیمه جمع کېږي نو هغه اصل جمع د هغې هغه مقدار د خلکو کم شي خراب شي دا یې وجه ده نو دغې جمع نه ځان لمونځ ښه دی ښه که په تاسو کې ما څوک ولي د که نه سټ نه راکاږم بیا اواز پسې کوم ښه او که نه